الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تیرہ جمعہ آخر کے سو خبریں دا نبی علیہ السلام دا عزت او دا شان متعلق کړي وي او در سره مې وعده کړې وه چې آینده جمعه کې به تفصیلی بیان درته وکړم. دو څیزونه دي چې هغې سره به موږ مینه کوو محبت وکوو او دغه مینه او محبت به زموږ د ایمان نښی او که د دغه دوو څیزونو سره موږ مینه ونه کړه محبت هم ونه کړه نو دا به زموږ د ایمان زوال او نقصاني. په هغې کې لومبی د الله ذات دی. مسلمان چې وي دی به د الله سره مینه کوي. والذین آمنوا اشد حبا لله. قرآن شریف کې الله وایي چې کم مومنی د ده به الله سره ډېره زیاته مینه وي. دا نه چې مینه به وي ډېره زیاته مینه به وي. او دویمه مینه د رسول الله سره صلی الله علیه وسلم. دا دوه مینې دي دا دوه محبتونه دي چې دا چا کې مرالل دی به مسلمانی او چې چا کې نی مسلمان بنی. الله سره ولی مینه کو دا الله د مینې ولی مون قائل یو ولی الله وی چې ما سره مینه وکړي. رونو څوک هم چې دنیا کې چا سره ښېګړه وکړي خلک ور سره مینه کوي. چې یو څوک چاله یو 100 روپۍ ورکړي یو 10 روپۍ هم ورکړي په دنیا کې دا د مینې نه ښیي چې ستا ما سره مینه ده د خوښې یم دا پیسې در کوم. او بیا هغه بل انسان هم د دې محسن چې څوک ورسره ښه کوي د سره مینه کوي. څوک چاله جامې ورکړي اوړه ورکړي کور کې بې کرایه اوسئ نو دا ښېګړې په بدل کې مینه لازمي ده. د الله نه زیاتې ښېګړې به بنده سره څوک کوي. زمونږ دا ژوند زمونږ مال زمونږ بچی زمونږ عزت زمونږ دا ښکلی شکل دا مونږ له الله را کړي دي. دا اوبه دا هوا دا انور او سپومۍ ګرمي یخني دا ټول الله را کړي دي. د دنیا دا ټول نظام د الله په اختیار کې دی او زمونږ ښه بد ټول الله سره دی. بدو نم ساتي او ښه را کوي بیماری نم ساتي روغ صحت را کوي. چې دومره الله تعالی جون درک او ته انسان او بیا مسلمان پیدا کړي د دې نه لوی احسان بل نشي کېدی. نو فطري تقاضا ده چې څوک د سره ښه کوي ستا به ورسره مینئ. د الله نه زیاته ښېګړه نه در سره چا کړې ده او نه به څوک وکړي. لازما به موږ مینه محبت کوو. او که موږ د الله پاک
د دغه خیګړو په مقابله کې الله سره مینه ونه کړه موږ به ناشکره یو ناشکره. قرآن شریف کې الله په خپله فرمایي یو اوږد آیات دی چې ما درته د هر څه مسخر کړل او ما دله نور او سپومې درکړل او ستوري مې درکړل. ورپسې اخره کې وایي ان الانسان لظلوم کفار، یاره انسان ډېر ظالم او ډېر ناشکره دی. زما د دې خیګړو په مقابله کې دېړو ما سره مینه نه کوي او زما شکریه نه ادا کوي. دویمه مینه به موږ د حضور پاک مبارک سره کوو، ځکه په مخلوق کې د نبی علیہ السلام نه زیاتې خیګړې موږ سره بل چا نه دي کړی. د الله نه پس لوی احسانات موږ سره د حضور پاک دي. د هغې د برکت نه زموږ د ایمان او اسلام دی. که هغې دنیا ته تشریف نه وی راوړی نو خو دا ټول خلق به د کفر او د جاهلیت او د شرک په تیارو کې پراتو. ایمان به کم دی او دا به مونږ ته چا خو. بوتانو ته خلکو سجدې کولې چې حضور پاک راغی په هغه زمانه کې. لونه به یې جمدې ښخولې او بدعملۍ شروع وې او ډاکې به کېدې. ډاکوان د دنیا لارې به شو کېدلې بربند به خلک ګرځېدل لکه د حیواناتو. بچو سره ظلمونه لونو سره ظلمونه او په میراث کې به اولاد له لونو له حق نه ورکوو. بالخصوص د لور حق پکې نو. او لکه د ګړو د چیلو به د خپل اولاد سره سلوک کوو. پردي بچي به خرڅول، رو به نیول او به تختول او بیا به خرڅول او په اجرت او په پیسو به یو بل لمړي کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راغی خلقو ته خشته سوچه ښکلې عقیده وښوله چې یو الله به منې. دا کاڼ د خپل لاس جوړ کړی دي، نه فایده در کولی شي او که ورته زاري نه کوی ضرر هم نشي در کولی. او د دغه ګنده بدعملو او غلطو اعمالو نه حضور پاک د امت منې که. خدای پاک د نبی علیہ السلام په برکت یو ډېر لوی قوم ته لوی مخلوق ته هدایت ورکه او بیا د هغې نه پس هغه هدایت چلیږي تر اوسه پورې روان دی او انشاءالله قیامته پورې به چلیږي. نو دا د چا برکت شروع؟ دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. په خپله د بدر په موقع کې چې کله د بدر دا جنگ کېده نو کافر زیاتو او مسلمانان کمو. کافر مسلح دی ټول، زر کسان دی کافران او مسلمانان 314 دی. او په 314 مسلمانانو سر پشمیر 8 توری دی، باقی ټول د کجورو ډانګونه دي. 8 توری څه شی دی؟ او کافر ټول مسلح دی، ار یو سره توره ده. نو په 8 تورو د 0 تورو مقابله ګران کار دی. په 8 تورو به د 0 تورو مقابله څنګه وکړي او د کجوري په ډانګ به د تورې مقابله څنګه وکړي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټوله شپه د یو سفر لاندې صحابه ولا سفر جوړ کړو، د هغې لاندې په جړا او په عبادت کې الله ته تېره کړه چې خدایا ظاهري اسباب چې زه ګورم خو زمونږ ډېر کمزوري دي. په شمېر مونږ کم یو 300,000، په وسله مونږ کمزوري یو هغې زیات دي، په طاقت کې مونږ کمزوري یو ځکه چې وږي غریبانان خپې بلخپي یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی سوچت کو او په ډېره زاره خدای پاک ته سوال وکړ، اے پروردگار ما به ګورې نه ذلیل کې، ما به خدای نه رسوا کې، ما به ذلیل کې نه او ما به رسوا کې نه. پروردگار دا ما سره چې کوم ملګري مې راوستي دي دا بربند دي، خدایا جامع نشته. داسې انسان باندې د سړي رحم راځي که نه؟ سپلی نشته پروردگاره او ستا په لار کې د مدینې نه دونه په دې شلیدلو جامو او په دې خپې بلخپو سرتور سرونو باندې پروردگاره مزل کړی دی، ستا دپاره راغلی دی. او وسلم وسره خدای نشته. الله ما به دروغجن کې نه، ما سره وعده کړې ده
دا وعده به زما پوره کې. الله تا ته خپل وعده یادو ځکه الله ورته دا ویلي دوه لښکرې وي، یو د ابو جهل او یو د ابو سفیان د تجارت قافله وه. وی که په دغه تجارتي قافله ورځی هغه پته کول خو اسانو، او که چرتې دا د ابو جهل دا د ستورو د نیزو لښکر غواړې سره مقابله کوي، دا ګرانه خبره ده. په دواړو دله کامیابي در کوم چې کوم هم خوښی، خو الله وی زما دا خوښه ده چې دې لښکر سره وجنګېږې، دې تورو سره وجنګېږې. نو الله خو وعده کړې وه، خو بیا هم د سړي په زړه کې یو هیبت وي، یا الله تا ته انشدک عهدک، خدای هغه وعده درته در یادوم تا ما سره کړې ده. یو ټکې عجیبه ویلې دی، دا خبره هغې ټکي دپاره کوم. الله که ستا خوښی دا 314 مې راوستې دي، ستا په نوم به ځان قربانوي. که ستا خوښی چې تر قیامته پورې په مخ د ځمکه ستا عبادت ونه شي نو مړی که بیا، ځکه چې دا مړه شي زه خو دې تختم نه، زه به مو سره زم هم شهید کېږم، دا به هم شهیدان کېږي. نو که دا هم شهیدان شو او زم ورسره لاړم نو بیا به تر قیامته پورې بل پیغمبر خو راځي نه، ونه بل کتاب راځي، بیا به ټول خلق په ګمراهۍ او په کفر کې تیاري. ان شئت لم تعبد د حدیث کې راځي، که ستا خوښه چې ستا عبادت بالکل اونه شي تر قیامته پورې بس بیا مړه کا، او که دا دې خوښه چې تر قیامته پورې ستا د عبادت لهرونه او چپې او چینې روانې وي نو خدای به حفاظت وکړه. پته ولګېده چې زمونږ د ایمان او زمونږ د عبادت ته دغه 314 د برکت نه دی، او د هغوی هغه د حضور پاک د برکت نه دی. دومره یې وجړل چې د سر مبارک نه صادر پریوت. حضرت ابوبکر صدیق ورغې او صادر یې ورته اوچت کوي، بس د الله رسوله نوره دعا مه کوه، ځان نور مه کړوه. بیا چې راووت وی سیهزم الجمع ویولون الدبر، الله آیت نازل کړه چې بس دا کافر به ټول تښتي او دوی ته به شکست میلاویږي، تعالی به خدای فتح درکوي. نو حضور پاک هغه وخت فرمایلی ان شئت لم تعبد، خدای که ستا خوښی او دا وجنې خو تر قیامته پورې به بیا عبادت نه کېږي. نو معلومیږي دا چې دا بچ که چې تر قیامته پورې دوی خلق دین خور کی درته او تر قیامته پورې عبادت وشي. نو زمونږ د عبادت او زمونږ د ایمان او دین د چا د برکت شو؟ د حضور پاک د برکت. دا الله توفیق دی او د نبی علیہ السلام خواري ده، هغه الله را لګړي دي، هغه له الله معجزات ورکړي دي، هغه له قرآن الله ورکړي دي، هغه له طاقت پروردگار ورکړي دي، هغه له لوی او عظمت الله ورکړي دي. نو د الله توفیق او د حضور پاک او د هغه د مرګرو محنت نو زمونږ د ایمان د هغه د برکت نه دی. لوی احسان یې مونږ سره کړی دی، الحمدلله. مالونه څومره صحابو له ورکړي دي، او تر ننه پورې چې مونږ یو بل له مال ورکو دا ټول د هغه برکت دی. چې صبر اتل حضور پاک پریخې نه دي، فوراً به خیرات کول، یو شی نه دی پریخې. د وفات په وخت کې چې کله وفات کیږي، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ته وی هغه تاخ کې څه شی پروت دی، وی هغه د خیرات کا، وی د الله رسول خیرات کوم. بیا ورته وی هغه چاله شابه ورکا، وی د الله رسول ورکوم. بیا دې تپوسو کا شی د چاله ورکا، وی صاحب ستا درد د وجه نه نشم پاسې دی، ستا تکلیف دی کنه، تلک په قلار شنو پا بسم. وی ستا څه ګمان دی په پیغمبر چې الله له ملاقات لاړ شو کور کې مال پریدي، فوراً شابه دا خیرات کبیر راځه. مسکینان به ولیدل، یو ځل د بهر نه مسکینان رالل، یو سړی راغی شلیدلو جامو کې ورته ټینګ نشو نبی علیہ السلام. نن خو موږ د مسکین فقیر نه تختو، دروازه ورته بنده. چې ویلید نبی علیہ السلام ادراو، ویله ګدرېږه دقه ځای کې، او صحابو ته وی څوک به چې د سره امداد وکړي. خلق لاړل صحابه کرام، فوراً ګوره د حضور پاک خبره د خولې نه وتله او عمل سمو. دومره مال یې راوړو چې ډیري په جومات کې ولګېدل، ډیري پیدا وړه. د چا غم به برداشت کولی نشو، د صحابه د چا لوږې برداشت کولی نشو. او دا نن چې دا مونږ خیراتونه ورکو، مونږ نه وایو هلکه نبی علیہ السلام وجې ورکوه، دا هغه برکت دی. دی گاونډي له ورکوه، دی رشتہ دار له ورکوه، دا صدقه ورکوه، دا ډوډۍ ورکوه، دا خیرات کوه. دا چا ویلی دی؟ دا حضور پاک ویلی دی. تر ننه پورې چې دا صدقه او خیرات مونږ کوو، دا الله رسول ویلی دی مونږ ته مونږ ورکوو.
دا لارې راته الله او رسول ښولې دي، دا غریب راته الله او رسول را مخکې کړی دی. نو د مالی احسان دا هم د حضور پاک د طرف نه دی. د محبت یو احسان چې څوک چا سره وکړي، د ایمان او د عمل نه لوی احسان حضور پاک نه علاوه بل چا نه دی کړی. او دا مالونه چې دا مونږ ته په حلاله طریقه ملاویږي او بل مسلمان لی ورکو او حلال تجارت کو، دا د هغې د برکت نه دی. نو د ښېګړې چې څوک چا سره وکړي، ما وختي درته ووې، نو بیا به مینه ورسره کوې که به نه کوې ورسره، خامخا به کوې. قرآن شریف کې الله خو اوس وروڼو یو خبره باندې ځان پوه کې، مینه څه ته وایي؟ مینه دې ته نه وایي چې زه وایم چې زما محبت دی، د خولې خبره نه ده. په خوله خو منافقین هم به نبي علیه السلام ته وایي زمونږ در سره ډېره مینه ده. مینه دا د زړه مینه ده، او د زړه مینه مونږ ته الله ښولې ده چې مینه څه ته وایي. د رب العالمین نه تپوس کوو، الله چې څوک تا سره مینه کوي د دې نښه څه ده؟ الله نه تپوس کوو، ځه نورې خبرې رستو کوو. چې څوک وایي زما الله سره مینه ده، دې به څه کوي؟ مینه څه ته وایي؟ الله وایي قرآن شریف کې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. وایي که نبی علیه السلام ته فرمایي ته ووایه دې خلکو ته، قل ووایه ورته ان کنتم تحبون الله، که تاسو وایئ چې مونږ الله سره مینه کوو، نو یوازې دا نه چې په خولې وایي چې خدای زما در سره مینه ده، او په تسبو لګې اړی چې زما در سره مینه ده، نه نه نه، فاتبعوني، نو ورته ووایه چې زما تابعداري وکړې. اوس مینه د الله سره د پیغمبر علیه السلام په تابعدارۍ کې شوه. چې څوک د الله د رسول د پیغمبر تابعداري کوي، خو د الله وایي که نه، الله وایي دې ما درولېږله د تابعداري وکړه، فاتبعوني، ورته ووایه چې زما تابعداري وکړي. نو چې د نبی علیه السلام تابعداري دې وکړله، اوس پته ولګېده چې دا ستا الله سره مینه ده. او که د پیغمبر علیه السلام تابعداري نه کوې، نو دروغجن یې په دې خبره کې. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة. ګوره قرآن شریف کې الله وایي، ځانه خبره درته نه کوم، ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. وی چې څوک الله سره مینه کوي او د امید چې زه خپل الله ته ورسېږم، او څوک د آخرت ورځ مني، نو د ده دپاره پیغمبر علیه السلام نمونه ده، د حق نمونې په شان مزان برابروي. دکان ته سړي ټوکړه یوسي، وایي داسې ټوکړه راکړه، نو که رنګ کې لږ هم فرق یې، نو وایي نه بل دکان ته ځي. داسې ده که نه ټوټې، یاره دا خو هلکه داسې ده، نه نه دا لږه شوخه ده، تا 14 پیکه ده، بل له ځي. بلکې وګوري نه دم پیکه ده، بل له ځي. په ټولو دکانونه نمونه ګرځئ، دکاندار ورته ویل لکه دا ورسره برابر ده، نه یاره دا نه ټیکږي، د کور نه واپس درته نشم راوړی. هغسې چې رنګ کله پیدا کړي، بیا څه وایي، یاره جي دا کمزورې ټوکړه ده، دا زما والا د ښه کارخانې ده، بل دکان لځي. نو په بناوټ کې هم هغسې ګورې چې دا کومه دې وړې ده والا، او په رنګ کې هم هغسې ګورې چې څنګه دې والا وړې ده. او که هغه سړی ده د هغې نه په رنګ کې لږه کمزورې در کوي، او یا په بناوټ کې کارخانه کې لږه کمزورې در کوي، بیا نه قبلې. نو ستا دپاره رسول الله مبارک نمونه ده. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة. که عقیده کې دې د هغه سره لږ غوندې فرق و، لږ غوندې فرق، هغه شان عقیده دې نه ده. که شکل کې دې هغه سره لږ غوندې فرق و، هغسې دې نه دی. که په اخلاق او په کردار کې دې هغه سره لږ غوندې فرق و، هغسې دې نه دی. که په عمل کې دې هغه سره لږ غوندې فرق و، هغسې دې نه دی. نمونې سره دې ځان برابر نه کو. دعوه دې دروغجنه ده. قرآن وایي، زه نه وایم. لمن کان یرجو الله، چې څوک د الله د مینې امید لري، د الله د ملاقات امید لري، چې خدایه تا سره مینه ده، تا سره به ملګری کېږم، ته به را سره امداد کې، تا سره به ملاوېږم د قیامت پر ورځ، او ستا ملاقات او دیدار به کوم د قیامت پر ورځ، او د جنت کې به تا سره دیدار کوم، او د آخرت لویه ورځ به نه مګورې، تا سره دیدار به کوم. که دا امید دې وي، نو نبی علیه السلام نمونه د هغسې ځان برابر کړه. یوازې د خولې خبرې نه دي، ځان ته 15,000 کرته عاشق رسول وایا، او چې کردار دې د حضور پاک نه نو ته دروغجن یې. قرآن وایي، قرآن کې الله څه وایي؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. د الله تابعداري وکړه او د پیغمبر تابعداري وکړه. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د الله تابعداري وکړه او د الله د پیغمبر تابعداري وکړه. که د الله تابعداري دې ونه کړه او د الله د پیغمبر تابعداري دې ونه کړه، دروغجن یې. ومن یشاقق الرسول، قرآن شریف کې وایي، درته د قرآن د خبره کوم،
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل غير المسلمين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. قرآن شریف کې الله وایي سوای چې کوم انسان چې د پیغمبر مخالفت کوي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هدایت تر تخکاره ده چې د پیغمبر څه شکل او څه کردار او څه عمل او څه عقیده ده درته پته ده، پته ده، چانم پته نه ده. من بعد ما تبين له الهدى، د پیغمبر عقیده مرته ښکاره ده، د هغه عمل هم ښکاره دي، د هغه اخلاق هم ښکاره دي، د هغه شکل هم مبارک هم معلوم دی، د هغه تعلیمات هم ښکاره دي چې هغه دا حلال دی او دا حرام دی، هر څه ښکاره دي. ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، او د مسلمان د ډلې نه بل طرف ته روان دی. مسلمان ډله یو سوی دی په بل طرف روان دی. نه نه دا ټول دروغ وي، دا زما د خبر رښتیا ده. قرآن شریف کې الله سوی ويتبع غير سبيل نوله ما تولى ونسله جهنم، زوی چې دا کم عقیده را دی باندې به وجنم او جهنم ته به داخلو وساعت مصيره. د پیغمبر علیه السلام تابعداری دا اصل عشق او اصل محبت دغه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه شریفه ته تشریف یوړو نو په قباء کې سوار لسیاسلی رشوه دې تیرې کړې. دا اوس چې کوم ځای کې جومات ته مسجد قباء د دې نبی را روان شو مدینه شریفه ته راته، نو په لاره د ماشومان بچي ورته ولاړ دي او بیبیان دي ورته په کوټو ناستې دي، دا د مخ د پردې آیتونه لا نو نازل، او په دې لاره کې لوی استقبالیه جوړه ده او چا سره تنبلونه دي هغه وایي، او ماشومان لګیا دي طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. دا هغه درونه د قبا د درونه مونږ ته د څوارلسمې سپومې راښکاره شوه. وجب الشکر علینا ما دعا لله داع، تر څو چې زمونږ جون دی که نه نو مونږ د نبي علیه السلام د دې راتلو شکریه ادا کوو. دا ماشومان لګیا دي. حضور پاک به هغه ماشومانو په سر باندې لاس راښ که بچو ما سره مینه ده او د الله رسوله زمونږ ډېر خوښې، ښه زما هم در سره مینه ده. ښه ګوره د هغې د هغه خولې د الفاظو نه او د هغه کردار نه معلومېږي زمونږ د سره مینه شته، استقبالیه روانه ده جوړه ده. یو برخوردار دی نوجوانه لږ د طلحه ابن برا رضی الله عنه، نوی بالغ دی، نوجوان دی، هغه د نبی علیہ السلام د دې اوښې مبارکې نه کله یو خوا تاویږي او کله بل خوا تاویږي. حضور پاک ورته آواز ورکړه بچې برخورداره دلته راشه، دا ولې تاویږي را تاویږي؟ احبک یا رسول الله، دا الله رسول ډېره زیاته مینه مې ده در سره، ډېر مې خوښې، د دې مخ مخ ته دې ګورم او در سره منډې وام ډېر خوند راکوي. او زه دعوه خو وکړه چې زه عاشق یم ستا او زما در سره مینه ده، لیکن نبی علیہ السلام په دې پرې نه ښود چې او واقعي ستا ما سره مینه ده. ورته وی ښه ما سره دې مینه ده؟ وی او نو بیا خو به زما خبره هم منې که نه؟ ګوره خبره دلته عمل او منلو راله. وی او بلکل به منم. وی ښځه لاړ شه دا توره دې یوسه او پلار دې مړ که او سر یې دلته ماله راوړه. اوس دې منم ګورم به هغه حاجي صاحب وایي که نه، اوس په پسه چې معلومېږي چې ایمان لري څوک، چې ستا مینه د خولې ده او که حقیقي محبت او مینه دی ده. که د خولې مینه دی نو اوس به وایي چې یاره جي پلار به څنګه مړ کړم، شل بانې به اوس راته وکړې، یاره جي پلار به څنګه مړ کړم، یاره زما خو له ګوتې نه ورځي، یاره جي ما سره خو ډېر احسانونه کړي، زه خو یې ماشوم لوی کړی ما، یاره که دا خبره پکې نو بیا خو زما دا ایمان نه دی خوښ، یاره جي تا رښتیا وې چې پلار مړ کا، هسې نه اورېدلې مې غوږ کې مې فرق نه، هسې نه جي خولم نه خطا شوې، وره شل بانې خو کېدی شي که نه، دا څه رښتیا وایه چې دا پلار مړ کړم؟ دا یو خبره نه کوي، ټکې د خولې نه وباسي. وی ښه جي؟ وی او وی دقه یو 2 منټه راته وګوره اوس به زما د پلار سر ستا په دا خپو کې پروت وي. مینه دې ته وایي، مینه د عمل نوم دی، عمل. فاتبعوني، الله وی که ما سره دې مینه د پیغمبر علیه السلام ته فرمایي ورته ووایه چې زما تابعداري وکړې، او که تابعداري نه کوې زما نو دا ته دروغ وایې. بیا هیرو درته یو لنډ مثال در کوم، په عقلي مثال در کوم. د چا چې ما سره مینه زما خبرې به خوښې که نه، او که ما ته وایي چې ستا دا خبرې خو مې د بلا نه بدې شي نو د ما سره مینه نشته، دا دروغ وایي. او چې ما سره مینه نو بیا به زم خوښیم او زما عمل به خوښي، زه خو د عمل د وجې نه به ما سره مینه کوي که نه.
که زما عمل خرابي نو بیا خو ته ما سره مینه نه کې. زه دې په خراب عمل ولیدم نو یا بچو خود سره خو مونږ عمل لري، عمل د وجې مینه کوله چې دا عمل خراب دی مونږ پیسه کوو. د سره خو مونږ د خبرو د وجې مینه کوله چې دا خبرې خرابې دي نو بیا پې مونږ څه کوو. داسې ده که نه ده؟ نو دا مینه چې مونږ کوو د پیغمبر علیه السلام سره خو په دې وجه کوو چې دا هغه عمل د الله ښودلی شوی عمل دی، دا هغه اخلاق د الله ښودلی شوی اخلاق دی، نو د هغې تابعداري به کې دا خو پاکې خبرې دي. وی ښه صاحب اوس به زما د پلار سر راشي ستاسو په دا خپو کې به پروت وي چې منډه یې کړې تورې له شلنګ ورکړه او قبایلي خلک و تورې به ورسره وي. نبي علیه السلام زر ولا آواز ورکړي دې خوا راشه برخوردار دې خوا راشه. وی مونږ په چا پلاران نه وجنو ښه، مونږ شریعت خدا دی چې د مور او پلار به احترام کې قدر او عزت پې کې، پلاران په چا نه وجنو. خدا مې ته کتې چې ته په دا خپله مینه کې رښتونې او که دروغجنې مینه دې ته وایي. صحابه کرام په خپله مینه کې رښتونې و، زما د قسم په خدای کې رښتونې. حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه حضور پاک دا وینه وخکله په اخکر کې به پخوا وینه ایستله، اخکر کې هغې کې وینه ویستله. عبدالله ابن زبیر له یې ورکړه، وی دا یو څو چته پټی کا، مطلب دا و چته یو غاړې ته خښه کا. چې لاړه هغې وڅکله، چې راغې نبي علیه السلام مبارک چې تپوس کوي وی عبدالله وینه دې څه کړه؟ پټه دې کړه؟ وی یو صاحب. وی کوم ځای دې پټه کړه؟ خېټې ته یې ګوته ونیمه، وی دلته مې پټه کړه. ور یاد ساتئ وینه پلیته ده خو د حضور پاک نه ګورئ، د هغې وینه پاکه ده، د هغې لاړې پاکې دي، د هغې خراش کې پاک دی. د بخاري کې راځي د حدیبیې په مقام کې صحابه کرام ورته مخامخ ناست دي او حدیث د بخاري کې دی وی خراش کې به یې د خولې نه چې غورځاو نو ځمکې ته نه دی لګېدلې، صحابه به په خپلو لاسونو کې راغېشته او ابې په خپل مخ مږه. نبي علیه السلام دا ورته نه دی ویلي چې دا خو تاسو څه کوئ، دا خو ښه خبره نه ده. نو د پیغمبر علیه السلام په لاړو او د هغې په وینه او د هغې په فضلاتو به د بل چا قیاس نه کوی. ګوره وی پټه به کړه، دلته مې پټه کړه. نبی علیه السلام ورته فرمایي وی کوم وجود کې چې زما وینه شامل د جهنم اور په حرام دی، دې ته مینه محبت وی. عبدالله ابن ابی منافق دی، رئیس المنافقین، د ټولو منافقانو سردار. یو جنگ له نبی علیه السلام تلو، هلته ګودر و د اوبه خو به کمې وې، نو په هغه ګودر باندې د یو مهاجر او د یو انصاري جګړه شوه. یو کس اوښه مخکې کوله، بل ویې ورېږه زه مخکې کومه، خامخا جګړه راځي. مهاجر لګې شو، د هغه انصاري نه څپېړه وویسته. انصاري چغه کړه یا للانصار، ای انصارو راشئ زما امداد له. مهاجر چغه کړه یا للمهاجرین، ای مهاجرین راشئ زما امداد له. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خبر اورېدله وی دا بدبویه خبره مې څنګه اورېدله، دا خو بدبویه خبره ده، خرابه خبره ده. قومیت خو په اسلام کې نشته چې د قومیت په بنیاد جګړې کوي. دا مهاجر دی او دا انصاري دی. انما المؤمنون اخوة، ټول مسلمانان یو ورونه دي. دا قوم او قبیله دا خو خدای صرف دې له پیدا کړي دي چې تاسو په یو بل وپېژنئ. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، چې یو بل پې وپېژنئ. دا خو د پېژنګلو نه خره چې دا افغاني دی او دا پاکستاني دی او دا ترکی دی او دا پښتون دی او دا پنجابی دی او دا چینی دی. قومیت صرف د پېژنګلو نښه ده، د بهترۍ نښه نه ده. لا فضل لعربي على عجمي، د عربي په عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود. تور لپا سپین او سپین لپا تور فضیلت نشته الا بالتقوى، په تقوى فضیلت دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تور بلال دی تور او مسافر د بل وطن دی، زړه کې تقوی ایمان پروت دی، د ابو جهل او ابو لهب نه خدای ته بهتر دی. نو نبی علیہ السلام په دې سخت غصه شو چې دا مهاجر دی، مهاجر ته ولې آواز وکړه، او د انصار دی انصاري دی، انصارو ته ولې آواز ورکړه. دا خو پلیته او بدبویه خبره وکړه. دې نه خو فرشتو له بوی وردي، کرکه وردي، الله له بوی وردي، کرکه وردي. وی صاحب دا دغه چلو شو. خیر دی رونه دی یو بل وهي معافي به یو بل نه غواړي، بدل به یو بل نه ولا واخلم. دیکھ یو رئیس المنافقان و سردار و عبدالله ابن ابی، هغه خو به تلاش کو کنه. دا منافقان لګي دین کې ګوت نقطې ګوري، لګه نقطه پیدا کینو بیا پراپګاندا کوي. هغه چې وریدل د خدا مدینه ښا دا مهاجر راغی زمونږ سړی وه، داسې به ورځ راشي مونږ به خپل وطن نه مباسي. او ما درته نه وی چې دې خلکو له عزت مه ورکوئ. هغې باندې بعضې انصار هم خپه ډله غوندې جوړه شوه. بعضې منافقان هم خبره وکړله لئن رجعنا الى المدینه
لا یخرجن الاعز منها الاذل. الله چې ویلېږه خپلې مدینې ته واپس شو، ده خو وی چې راشه ډله مې جوړه شوه، انصار مې ملګري شو، دا مهاجر به وسو باسو لرې به که مدینې ته لاړو که نه نو موږ د عزت خلک یو. د عبدالله ابن ابی وی زه عزتمن یم، او عیاذا بالله نبی علیه السلام او د هغه ملګرو ته ذلیلان ووی، دا به وباسو پرېږدو به نه. یو صحابي لاړ، لیکن چې دا خبره وکړه صحابه وی مونږ خو هلکاسې ټیک ده د قومیت په بنیاد را کې جذبه راله، خو ته خو بل خوا لاړې. سوال نه پیدا کېږي چې مونږ به دې ته ذلیله ووایو، ځان ته به عزتمند ووایو. د دې پوه شو چې په دې خبره کې خو مې چا مرسته ونه کړه، نو دې بیا د خپلې خبرونو وروستو قسمونه یې خوړل. قرآن شریف او صحابي لاړ نبي علیه السلام ته الوی. صحابي وایي چې ډېر پریشانه شوم، کور کې ناستم چې خدایا د نبی علیہ السلام ته خود دروغجن ښکاره شم. وی چې ما ته دروغ وی، نو قرآن شریف کې الله دا آیت نازل کړ، ویلی عبدالله منافق دا خبره کړې ده، په دروغه قسمونه خوري. نبی علیہ السلام هغه صحابي پسې استازی ویلېږي، دی خوا راشه، وی الله ستا تصدیق وکړه، ښه دا خبره ده کړې ده. نو زوی سوچه مسلمان دی، د دې عبدالله ابن ابی منافق زوی سوچه کره مسلمان دی چې هغه خبر شو، راغی نبی علیہ السلام ته کېناسته، وی د الله رسوله ما اورېدلي دي چې تا زما د پلار د مرګ حکم کړی دی چې دې مړ کې، نو صاحبه که د ما د پلار د مرګ اعلان دې کړي د بل چا په لاس یې مه وژنه، ما ته حکم وکړه چې دې مړ کړم، هسې نه بل څوک پې غذار کوي او ما کې هغه د پلار والی هغه جذبه راوچته شي نو ما زه ګډوډ نه شم. ما ته حکم وکړه زما د پلار سر به ستا په دا خپو کې پروت دی، اوس 2 منټه کې. وی نه ما خو داسې نه دي ویلې، زه خو ستا پلار نه وژنم. سره د هغې لاړ، سره د هغې او پلار یې د ګریوان نه ونیوه او د اس نه یې راکوز کړ، وی راکوشه. او تاریخ لیکي چې د دې عبدالله ابن ابی او د زوی په منځ کې ډېره زیاته مینه و، ډېر زیات محبت و، انتهایي زیات. ورته ویل څه کې هلکه او د دواړو عبدالله نوم، عبدالله ته څه کې زه ستا پلار نه یم؟ وی یې که نه او زما ستا مینه محبت. وی بابا مینه محبت بالکل منم، ارڅه منم، خو تا د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخي کړې ده، تا هغه ته ذلیله ویلې دی او ځان ته د عزتمن ویلې دی. قسم په خدای که برداشت کولی شم. پلار څه ته وایي اوس راکوز یې که او توره یې ورته ونیوله، وی سر ده نه پرې کوم. اوس به ته وایې چې زه ذلیل یم او نبي علیہ السلام عزتمند دی، هله به دې پرېږدم. چې پلار پوه شو چې دی خو اوس ما وجنې، وی زه ذلیل یم او نبي علیہ السلام عزتمند دی. وی بیا ووایه، وی زه ذلیل یم او نبي علیہ السلام عزتمند دی. وی بیا ووایه، وی زه ذلیل یم او نبي علیہ السلام عزتمند دی. نو پرېښود. دې ته مینه وایي. نن زمونږ بعضې ګنده پلیت خلک به میدان ته راوځي نو د پیغمبر علیه السلام په جامه به دا غورځوي. ښځه ده اوس د پارلیمنټ د اسمبلی، هغې صاحبه ما بل پیش کړی دی په اسمبلی کې چې د نبی علیه السلام د ناموس د عزت د پاکستان قانون. یاره زه خو عجیبه، زه خو یم د قانون مثال د جولاګي د جاله دی. بس د جولاګي جاله کې مچ نښلي، ماشي پکې نښلي او مچ پکې نښلي، خو که مرغۍ پرې راله نو جال هم ځان سره وړي. داسې ده که نه ده؟ که مرغۍ پرې راله نو بیا جاله ماله ځان سره یوسي. دقه مثال دی رونو خفه کېږئ ما. قانون شته لیکن غریب سړی پکې نښلي، بې پیسو سړی پکې نښلي، او که چرته غټ پرې راغی د غټ خلاف څوک ګوي کوم ځای کولی شي. غټ خو پیسې استعمالوي، سفارش استعمالوي، دولت استعمالوي، بیا قانون هم ځان سره په مخه کې. بیا هم یو نرتوب پکې وشو چې یو عدالت فیصله دا ستا یو قانون دی د ملک، او خبر یې چې دا په څونه محنت جوړ شوی دی دا قانون. ستا د ملک قانون کې دا دی چې د پیغمبر علیه السلام په شان کې چم ګستاخي وکړه دله به سزای موت میلاویږي. دا ښه قانون دی.